الله رب العالمین فرمای ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. په دې آیت کې الله رب العالمین د جنت د حصول لپاره یو سبب مشکلات او مصائب برداشت کول. جنتی مثال د سرو زرو دی، سره زر چې منزل مقصود ته رسیږي او یو ځی باندې خپل پاچاهي کوي، کله کوي چې د چا نه واوړي، د ور نه واوړي. دا قصه به چې په خپل ځای باندې کوو چې جنت ته تلل مشکلات لري. د دې وجه نه کوم مؤمنانو باندې چې ډیر مشکلات دي، نو باید چې موږ د خپل پستی پندې او د سپینې جامې دغه په مقابل کې درنې ونه ګڼو. زنجیر شرنګون کې د الله د پاره، وطن نه تختیدون کې د الله د پاره، د خلکو نه پټیدون کې د الله د پاره، د خپلوانو نه جدا کیدون کې د الله د پاره. زما د رب العالمین قسم می د پاچا په تخ ناس پاچا ورته نه رسیږي، په منبر ولاړ مولوی صاحب ورته نه رسیږي. ځکه الله فرمایلی دي جنت ته به الځي چې مشکلات در باندې راشي. بیدار چا د ایمان مطابق مشکل دی، پچا ډیر او پچا لږ غواړي بنه مشکلات بغواړي نه. الله رب العالمین نه فنا. نو الله رب العالمین په دې آیت کې جنت د ثابت کړی دی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، تاسو ګمان داده چې تاسو به جنت ته ورننه وځئ سره د دینه چې د الله د پاره در باندې هیڅ قسمه مشکل نه راغله. د دنیا مشکلات نه دي ګوره ښه، د الله د پاره، د دین د وجنه، د اسلام د وجنه، د عقیده د وجنه هغه مشکل چې الله په جنت ورکړي. او حال دا چې د تانه مخکې خلکو ته مشکلات مالی او بدني رسیدلی، پیغمبرانو او ملګرو به معلومات کو چې متى نصر الله،